ما په جون کې چې د اف ای آر نه شوی دا منډي چې راغلی دا یو څلورم اف ای آر دی څلورمه اوس به پنځمه مو شي که نه دا مایک چې زه بند کړم نو دا به پنځم اف ای آر شي. کتونکو بله 400 لویه مسله چې دا هغه د سبزي منډی ده. حکومت انتظامیه پته نه لګي چې څه غواړي. 3.5 کاله شو د ټیمې ملازمین په ځمکو باندې لغړېږي هغوی ته پنشن نه میلاویږي. دلته کې سبزي منډی نه ټیکس ورته نه میلاویږي چې دننه هغوی ټیکس ورکړي. نو یو متنازع جوړه کړې ده بیا روجه را روانه ده چې دغه مزدوران به بیا څه خال وي ولې چې تېره روجه د دوی په ضلالت کې تېره شوې ده. خو دلته کې موږ سره هارون خان موجود دی چې دغه خلک یې په روزګار کړي دي دغه ځای ورکړی دی خو دوی وایي چې دا ځای غیر قانوني دی او دوی په غیر قانوني ځای باندې چې کوم دی نو منډی جوړه کړې ده یعنې قبضه یې کړې ده. نه دې خبرې به راسه کوي هارون خان ډېره زیاته مننه. تاسو چې کوم ځای راګیر کړی وي دا غیر قانوني دی نو څه وایې؟ السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. نو الف خان به داسې دا چې راګیر کړی هم نه دی اغشت هم دی. راګیر کړی کې قبضه ته وایي اغشت وایي چې موږ د مالک نه اغشتی دی خو سم دم مالکان یې دي خو څه پکې منسټران دي څه سینیټران دي. نو زه په دې نه پوهېږم چې یو پیک آی ډي نه ده په هغې چې څه وویلی شي نو پولیس ټول انتظامیه په هغې باندې سم 10 ایکشن واخلي. پیک آی ډي چې زمونږ د منډی په څو خبرې کوي زمونږ د مزدوران په څو خبرې کوي نو زه د انتظامیې نه یو سوال کوم چې تاسو دا آی ډي وګورئ چې د دې د چا په نوم ده او که دا پیک آی ډي ده. په پیک آی ډي تاسو دونه غټ ایکشن اخلی او دا دونه مزدوران ناست دي دلته روزګار شروع کړی دی چې موږ د نن نه 10 کاله مخکې دلته 45 پروجیکټ راوړی. تورنګزی بابا ټاون پروجیکټ تاسو وګورئ په 400 کې داسې پروجیکټ ما ته بل وښایه تورنګزی بابا ټاون چې هلته کې دا کریم خلک ټول هلته راغونډ شوي دي کریم خلک. بل موږ یو څو کاله مخکې دلته کې سټي هاوسنګ سره زموږ دا ملګري موږ ټول سټي هاوسنګ راغلو چې هغوی په ګجرات کې که نه ګجرخان کې هغوی بالکل داسې یو جنت جوړ کړی دی هغه دلته جوړېدو عمده خلک لګیا شو هغه خلک یې ټول دې ځای نه وزغلولو پروجیکټ یې ولا فیل کو. نووا سټي راغلی را څنګه تاسو ورته کتلی شئ نووا سټي په اسلام آباد کې هر ځای کې نووا سټي څنګه یو پروجیکټ دی عمده خلک لګیا شو هغه پروجیکټ یې فیل کو. ټیک شو زمونږ 400 موږ چې دې ځای نه مردان ته لاړ شو نو خفه شو. زه چې خپل ځاني مردان ته لاړ شم زه ډېر زیات خفه شم چې مردان زمونږ نه 15 کاله مخکې دی مونږ چې 10 کاله مخکې څنګه وو مخکې شان بیا پاتې کېږو. تاسو ما ته دا ووایئ انتظامیه د عوام د مال یو جواب راکړي چې دا غلط کار دی دا د ترقۍ یو قدم نه دی. تاسو یو کوم ځای چې دوی روغ کړلو هغه ځای کې تاسو څونه غټې بلډینګ یې جوړې کړې هغه بلډینګ ما ته یو وښایئ €1 تاسو هغې نه ریونیو ما ته وښایئ چې هغې نه شوي وي شوي نه تر اوسه پورې یو کس تو وایي خو هلته کې دیوال دلته کې دیوال هغه ځای بند کړو. دغه منډی چې رانو دا زمونږ دغې منډی خلاف نه یو ویلې دا منډی دی مې دغه منډی کې 50 دوکانه دي 50 خو دارې ولاړ دي دا ورته ورولېږم اوس به هغه منډی ډکه شي. زه ډېر ما له صرف یو سوال ما له جواب راکړې د دغه ځای فیزیبیلیټي رپورټ چا ورکړی دی ما ته سړي نوم وښایې چې دا رپورټ چا ورکړی دی یاره اوس یې وګورئ ځه دا فیزیبل نه راځي دغه منډی دی آباده شي موږ په دغه منډی اعتراض نه کوو دغه منډی دی وي خو دا خو 500 کسان موږ سره په لیست دي دلته صحیح 15,000 خلک دلته په دغه خو زه د هارون خان دغه خبره کوم تاسو یې پیک آی ډي انتظامی اوس پیک آی ډي ته کېناسته داس خو څه جواز نه دی لکه دې تا سره څه قانوني څه دي ان او سی د سره نشته پرون دې ځای کې یو ملګري دغه وکړو چې یاره ما نه چا په زور ما یې مالټې او کینو داسې خوري که نه جي هغه غریب سړی دی که نه جي نو که هغه اوس تاسو سړی وښیي نو سبا بیا هغه سړی به یې سټ وایي دې له جواب ورکولی شي جواب خو یو خبره خو له خولې نه راوښکه که نه هغه تاسو ګوره هغه له تاسو ډاډه کې چې تا بلته څوک نږدې نه راځي دې به پرېشر ته باندې اپریشن نه اچوې نه دله ډاډ ورکړې تاسو چې هغه یو اواز راوښکو د پیک آی ډي خبره داره د پیک آی ډي زه بار زه کویم چې په دې باندې 2000 ایکشن اخیستي شي زه خو دې ته اریان یم چې دا دوی جوړه کړې راکړه دا څه قصه ده موږ ته لوبه جوړه کړې را خو دنیا چغې والې زموږ په یو مسله ایکشن وانه غستې شو چې دلته سبزي منډی دلته لا قانونیت دلته سړک هسپتالونه دلته سکولونه دلته کې د سړکونو کم خاله خو دا دوس چې ټي وار راغلو د ده څه مقصد وسې ټي وار صاحب راغلی وه موږ ورته په ډېر احترام ووایي چې صاحبه په 19 باندې یو نوټیفیکیشن شوی دا تاسو وګورئ
په نوټیفیکیشن مطلب دی کې لاندې د هغې په مینډس کې دا لیکلي دي چې سرکاري او پرایویټ منډی بالکل کیدی شي. ډسټنس چې کوم 8 کیلومیټر او هغه 2 شوی او 2 نه اوس هغه 2 ختم کو. دا لږ تاسو وګورئ موږ ولې څنګه وکندې وباسې راته دا مزدوران دي دا غریبانان چې سار مزدوریو کې نو ماښام په بچو له سیروړی اوسي نو تاسو راځئ هم په دې لګیا یې هم په موږ لګیا یې موږ زه به ته ووایم ما په جون کې چې د اف ای آر نه شوی دا منډي چې راغلی دا یو څلورم اف ای آر دی څلورمه اوس به پنځمه مو شي که نه دا مایک چې زه بند کړم نو دا به پنځم اف ای آر شي نو په اف ای آر یې حل شو. بل یو سوال کیږي که نه چې دې غریبانو نه پیسې مغستې شوي دا ځای چې خرڅ شوي لکه شورو چې کله راتله وي دوی ته مونږ ویلو چې هلته کې بلډینګونه مه جوړوئ دلته تاوانونه مه کوئ دلته پیسې نه جي نه دا خبره غلطه ده. دا ځای ما اخیستی دی ما په دوی خرڅ کړی دی. کله چې یو ځای کې سړی کار شروع کوي نو هغې هغه جوړ کړي نقشه ولګي ټیمې ته ټیمې هغه نقشه پاس کړي د هغې نه پس خپل پرازې شروع کړي. کله چې د خښته ایښې را نقشه تلې را چې نقشه نی نقشه جمع شوي نی مونږ ګناهګار یو خو ته راته اړو کار به نه کې اړو روزګار به نه کې. خو تاسو سیم صاحب نه ما یو خواست دی وختي ما پرې دغه کې ووې میډیا وال ته چې سیم صاحب دا مسله به ته ختمې سیز چیف سیکرټري به ختموي کمشنر به ختموي او بیا به دلته کې ډي سي به ختموي. نو ډي سي صاحب چې دلته کې مجبوره شي د بره نه ورته ووایي چې روان کوه هر څه او روان کا دا ګوره مخامخ تاسو کیمرې ته وړئ دا روانولی نو دا کوم قانون کې راغلی چې یو ځای د یو دوکان یو سړي جوړ کو او ته ووایې نقشه پاس کا نقشه هغه ته جمع کړي او د جمع نه پاس راشي ته هغه ځای روانې قانون ما ته پته نشي دا کوم قانون دا 2 قانونونه دا څه قصه را. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو دا به ووایم چې زموږ د 400 دا ډېر غټ بدقسمتۍ دی. بدقسمتۍ داسې دی چې د دې ځای نه ښه لوکیشن او ښه ځای زما په خیال سبزي منډۍ لپاره بل نشته دی. ټي او آر صاحب اوس راغلی و زما ورسره خبرې مو شولې هغه نوټیفیکیشن هم نه مني دا زه نه منم. په 19 تاریخ راغلی دی د لوکل ګورنمنټ نه هغه وایي چې ما ته نه یې را رسېدلی. نو زه خو په دې نه پوهېږم چې دا تحصیل 400 د لوکل ګورنمنټ سیکټري لوکل ګورنمنټ په کتاب کې نشته دا ټي ایم ای چې دې ته نوټیفیکیشن نه یې راغلی او که څه قصه را څه مسله را چې لکه دا وایي چې ما ته نوټیفیکیشن نه دی میلاو شوی او بیا دلته وایي چې زه نوټیفیکیشن نه مانم. نو دا خو چوټ چې کوم دی بدماشي را روژه را روانه تېره روژه هم په ضلالت تېره کړه اوس بل هم را روان دا خو د ام پی او د ام ان ام په دې کې څه کردار شته دی که نه دې خلکو خو هم دې خلکو له ووټ ورکړی دی. یاره چې زه به دا ووایم چې زموږ دلته 400 کې 2 ایم ان ایګان دي هم د پي ټي آی دي او شپږ 15 ام پی ایګان دي هم د پي ټي آی دي. نو په کار دا را دي ام پی ایګان چې راشي صوبه کې حکومت هم دی سی ایم ته خواست وکړي وګوري که نه دا سبزي منډۍ وګوري ادې وګوري د هغې نه پس پې دغه وکړي. زما په خیال دا غلط قدم خو نه دی ښودی شوی ښه قدم د عوامو له روزګار ورکوي. بل هغه سبزي منډۍ کل ته تاسو هغه وګورئ خو تنګه لار دا خو به د خلکو راتلو نه پاتې شي. بل دا ټي او آر چې کوم دی وختي وایي چې زه راکوټ اډر هغې کې چې کوم اسټیر او اډر دی زه نه مانم. نو ته هغه اډر نه مانې او دلته تا درسه اډر نشته او راځي او دا مانې زه خو نه پوهېږم چې دې ذهن کې څه دي. ډي سي صاحب وایي چې زه انتقال ماتومه دې کې انتقالات شوي دي بډابېرې شپیري اورنګزیب دې ته انتقالات شوي دي. ډي سي صاحب سره ما په خپله وي ماتومه نو کوم دی اوسه پورې مات نه کړم بیا خو ډي سي صاحب سره اختیار نشته. ډي سي صاحب سره سیمبیار سره دې سره اختیار نشته به کوټ ماتوي او که ده سره دا اختیار شوم نو اوسه پورې ده ولې مات نه کړم چې دې روزانه وي چې دا زه ماتوم. ګوره دا خو دې غشتې را مولیاونه مردان مولیاونه پیسې ورکړي دي دا هیڅ شی ځای وره خوا پکې انتقال شوی دی. بل چې کوم دی وګوري دا ټول له تورنګ دی به ټول را شروع شو داسې ځنو چې په ایلیګل ځای بیا خو ټول ایلیګل دي چې هغه ته چې کم دغه ته ځای که نه او چې نه دا خبره نه نو دلته پکې انتقالات شوي ورڅه پکې خلکو پکې روزګارونه ورسره روان دي او دا ایلیګل شو. بل یو ځای ته نه لار بند کړله زه به ومنم چې ته یې تورنګ دی به ټون ته هم لار بنده کړي چې دا م ایلیګل دی راځي او پچاس ټول ځای ته لارې بندې کړي او روزانه پریپریشن یې کوي نو بس مونږ به وایو چې ټیک ده. هارون خان دوی وایي دا د انډسټري ایریا ده. نه جی نه انډسټري ایریا هغه بلډینګ پکې دی هغې ته انډسټري ایریا وایي دا خو پارکینګ و دا خو د میل ایسې نه بار ځای دی ټیک ده جی. بله زه یو ډېره معلوماتي دا خبره کومه چې په 400 کې صرف دا شی انلیګل دی ټیم یې وایي 450
هاوسینګ سوسایټي دی چې دا انلیګل دي 450 زه به دې ټیمو سره نو اوس ملاویږم او د ټیمونو زه سبا ایکشن غواړم او د ډي سي صاحب نه زه سبا ایکشن غواړم چې په 450 انلیګل هاوسینګ سوسایټي باندې اپریشن سبا وکړي نو موږ به ومنو چې یاره موږ غریبانان نه په ټولو باندې شروع وکړو نو صرف دا غریبانان دي چې په دې تاسو دا اپریشن یې کوئ یا دا سوسایټي تاسو نه وینئ څه ډیمانډ وغیره دلته کې خو یاره جی بس زموږ خو دا موږ وایو چیف سیکرټري صاحب نه او وزیر اعلی صاحب نه چې ته دې منډې ته خامخا وزټ وکړه نه دلته ډېر څیزونه لیګل څیزونه چې کوم په پیسو باندې لیګل کیږي بیا نو داسې ډیمانډونه کیږي ګوره جی داسې خبره نه ده پیسو باندې یو سیزم لیګل کیږي نه بس وخت سره به خبره روانه شي بعضې نیم سړی ځای متنازع کي که نه خو ته اوس خوشحالی نو دا مسله حل کیدی شي نه جی نه دا ځای چې دی دا بالکل صفا دی په دې کې نه کوټ کیس شته نه په دې کې څه بل څه مسله شته په پټواخانې کې تاسو لاړ شئ ریوینیو نه چک کې هم تاسو یې چک کې چې په دې کې څه سټې شته په دې کې څه داسې خبره شته چې دې ټرانسفر نه کېږي نو ولې ټرانسفر نه کېږي زه خو دې ته حیران یم ټیک ده جی ټرانسفر د دې بالکل صفا دی دا ځای چې مکمل لیګل دی انلیګل به دی یو کاغذ ماته څوک وښیي نو موږ به دې ځای نه موږ صدر صاحب ویلي چې موږ به دې ځای نه بالکل ښه په رضا ځو که دا سیز چې دی د انتقال نه وي که د مالک نه وي نو بس دی که نه یاره بس د کومې پورې بل علي خان یو خبره کومه دی وایي ډي سي صاحب وایي چې دا انلیګل دی او پلان یې د انتقال داسې او داسې دی که نه ټیک ته دې منمه د دې ویریفیکیشن چې ستا تحصیلدار او پټواري ورکړی دی ته دا ټیم کې ډي سي نوم تا هغه خلاف څه کاروي وکړه اوس هغه ټیم یې د په پیسو ورکړی دی چلو ستا خبره منو چې هغوی غلطه کړې را تا نیپتا والا کړل تا رهي خلاف انټي کرپشن ته والا کړل د هغې خلاف ته پټواري تحصیلدار ستا رئیس وي د هغې خلاف تا څه دغه وکړه چې هغوی د دې انتقال د سبزي منډۍ والا چې دلته راغلي د لومبیا د انتقال ویریفیکیشن کړی دی نو هله راغلي دی هغه ویریفیکیشن هغه ټول ډاکومنټ شته چې ته وایې چې دا ټیک نه دی دا هغوی غلطه کړې را هغه ټیم کې چې کوم تحصیلدار و کوم پټواري و د هغې خلاف تاسو وکړل چې ته راځي دې خلکو پسې لګیا روډ څه به ویته دې باره زه خو به نن بسم الله الرحمن الرحیم نن صرف د دې باره کې د ووایم نننۍ چې کوم ایکشن وشو دا چې دی دا بالکل تیوار صاحب چې دا هغې ته باقاعده موږ نوټیفیکیشن وښو چې د 19 تاریخ باندې نوټیفیکیشن شوی دی او دا تاسو بالکل هغې وایي چې نه دفتر ته راشئ دفتر ته به موږ درځو خو تاسو دا موقع دا کاروي خو بند کړئ که نه نو دا موږ وزیر اعلی صاحب نه خواست دی چې مهرباني وکړه د دې خلاف چې دی پوره انویسټیګیشن وشي چې دا څه موقف دی څه دغه دی میډم چې دا اسم نه مني صرف دا هم ګیله ده چې مثال خبره ده چې کوم نوټیفیکیشن شوی دا ټول کې پی کې ته ډیلیور شوی دی او 19 تاریخ 10 ورځو کې دا ډیلیور شوی نه 400 دی لپاره د موږ وزیر اعلی صاحب ته دا خواست دی چې مهرباني وکړه د دې باقاعده انکوایري وشي او راشي او دلته خپل د غریبانو سره حل راوباسي مهرباني